بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ستاسو همکار ستاسو کوربه ابوبکر صدیق خان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. نن یو وار بیا په بخشالي بازار کې حاضر یم او د عوامو نه د پټرول او د مهنګای متعلق دوی تاثرات ریکارډ کوو. موږ سره اوسئ. زیات ښه مطلب ستاسو نه دیارې ده او خرچې دې څونه وي؟ زما 1500 روپۍ دیارې ده. خرچې په دې خو یو پوڼه غوړي نه کېږي. ډېر دی کې موږ څه نه شو ویلی پوه شوې. عمران خان چې راغلی و که نه پټرول په 550 روپۍ لیټر و. اوس پټرول 900 ته لاړه ده. اوس شهباز شریف راغلی څو ته؟ 900 ته لاړه. 1.5 نه و؟ 900 ته تللی و عمران خان چې راغلی. عمران خان اوس 210 دی. اوس 210 روپۍ پټرول دی. موږ ته انصاف پکار دی. موږ ته انصاف کول پکار دی چې هر یو شی سسته کړي، بجلی سسته کړي، پټرول سسته کړي او غوړي سسته کړي، چینی سسته کړي. هر یو شی پکار دی. ما حکومت ته دا درخواست دی چې هر یو شی سسته کړي. بس دا د الله تعالی طرف نه ده. عمران خان کار نه دی. نواز شریف روډ کې څه کار نه هغه رب دپاره ده. مهرباني ملګري ته څه وی پټرول په 210 روپۍ شو او نور هم تا ته پته ده. طبعي ده چینچي را سره ده او بس چې چاته وایي چې 50 روپۍ کرایي ده نو بس مرغوټ ته ولا ډایرکټ لاس دا غریب یې وختي مو وهو یا ته څه کې نو مطلب کرایي بیا نه ورکوي. مخکې به د 100 تیله چول 100 به یې نغدولې، اوس د 100 تیله چې 100 پې نغدی. مخکې خو هم د 150 روپو به مو واچول او بس ښکلې 240-200 روپۍ پکې وشوې. اوس په 210 باندې لیټر دي نو څوک کرایه هم نه ورکوي او هسې نخره ده. ډېره مننه. لالا ته څه وایې پټرول په 210 روپۍ باندې یو لیټر دی. د غوړو د پوڼې د هر چینې مهنګایي ده. څنګه واړه ساتې؟ یاره بس مړه موږ وایو چې کم تخت کې واچو. دا رشکه اوس خرڅو وایي یاره پټرول ګران دی. دا حکومت چې بدل شو نو څونه زور یې درکړو؟ یاره مړه بس څه وایي یو شی ګران دی، غوړي ګران دي، اوړه ګران دي. ته څه وایې لالا؟ پټرول ګران دی؟ او جی نو ته څه وایې؟ ته څه وایې ولې ګران دي؟ څومره ګران شو او تا ته څه مسایل دي؟ دا مسایل دی ګاډي دی شلو د بار ته نه شي راوستی د کور کې ولاړې دي. ها ته څه وایې وروړو چې ته به هم ستا ګران شوی؟ هر یو شی مهنګایي ده، هر یو شی ګران دی. په چرشي بازار کې ورکوي دا وایي هلکې دا ګران شو. نو خبر خو نه داخله که نه. او مخکې به دې حکومت والې وي چې جلوس کوو، پی ډي ایم کوو، دا کوو، ګراني ده که نه. دوی اوس کم خواته دي. مهنګایي ده اول الله دې بس دغه وکړي خیر وکړي نو بس. بکر صدیق بھائی اول نو ستاسو ډېره شکریه. تاسو عوام ته راووتې. مهنګایي خو وګورئ هېواد تېل نه دي. خوراک شی ګران دی، کروچ وګورئ، غوړي وګورئ. دا وکړي مونږ خرڅول په 2-13 اوس په 13 بیچاره وایي جګړه سره کوي. او مهنګایي ده نو موږ وایو مهنګایي موږ هم ګران نه وړو. نو بس څوک خلک وایي چې عمران خاني ده، اوس د چاخاني ده. اوس عمران خان هم خوش شو. اوس د چاخاني اوس دې سوچ ته پاتې یو. نو بس ابوبکر اوس څوک وایي چاخاني ده. او شهباز شریف ته خپلې کپړې خرڅومه. کپړې مه خرڅوم ته مهنګایي ختمه کړه. لالا ته څه وایې ګزاره به څنګه کېږي؟ دا ګزاره نه کوي. خانه ته څه وایې؟ بس یوازې دې غریبانان مهنګایي ختمه شي نو غریبانان خوشحاله نه تا ته څه مشکلات دي؟ موږ له دا مشکلات دی دغه غریبي ده، ګراني ده، ماشومان دي دغه همداسې څو ماشومان دي؟ لازمي خبره. ډېره مننه لالا. شی چې داسې دی چې حق مه کوئ. بس مونږ له دا پکار دی بهی چې مونږ له هر یو شی ارزان دي. بس غریبي مو ډېره ده ټول. ملګري نه تپوس کوم زړګي دا راته ووایه تاسو څنګه متاثره شوې د پټرول چې ګرانېږي؟ رشکې والا غریبانان لکه رشکه هغه څوک چلی چې کوم غریب کسي که نه او چې څوک پکې ځي نو هغه هم غریبانان وي. نو ته څه وایې؟ یاره جی مونږ خو چې سار پاسونو پټرول ګران شو. بل دا خبره مونږ چې 10 روپۍ کرایي ګرانه کړو نو مونږ سره د عوام جګړې کوي پوه شوې. او دی خوا پټرول کله 13 روپۍ ګرانېږي او کله 60 روپۍ ګرانېږي. نو اخر مونږ څه وکړو؟ دی خوا غوړو له وګوره په 610 روپۍ باندې خو چې سار کېږي نو بس پټرول هم ګران شو، غوړي هم ګران شو. نو مونږ به څه کوو؟ مونږ عوام غریبانان یو نو مونږ به څه کوو؟ لکه ډېره مننه. نامنظور مهنګایي دا راته ووایه مهنګایي ژوند څومره ستا لنډ تنګ کړی دی او مهنګایي د وجې تا ته کم مشکلات دي؟ ډېرې خراب کړو یاره. اورئ په دیاړۍ کې د کور ضرورت پوره کېږي؟ ټول نن 210 ته ورسوله. د کور ضرورت پوره کېږي؟ نه که نه. څنګه دې کې ګراني راځي که نه؟ دا څوک بیا ګران او که نه ګراني راځي په 1500 روپۍ باندې وګېرو. دا د پی ټي آی ملګري هم راسره حاضر دی. اوس او خلک څه وایي؟ اوس پورې به یې وایي چې عمران خاني ده عمران خاني ده. اوس څه وایي چې اوس د چا خاني ده؟ نو بس عمران خان صاحب په صحبتي خبرې کولې چې عمران خان ګراني راوسته. هغه په 3.5 کاله کې چې کوم دی نو
شپېته روپۍ پېټرول ګران کړی و. دوی په 2 هفتې کې چې کوم دی 60 روپۍ پېټرول ګران کړی. نو دا د غلو حکومت دی غلی او مهنګایي راوستې ده او ډېر غریبو له ډېر مشکلات دي. ملګري ته څه وایي اخر دا غریبانان د عوام به کوي څه؟ بس بېروزګاري ده او کارونه خو شته دی نه او مهنګایي ډېره زیاته ده. بس موږ خو دا وایو چې د غلو حکومت دی او دې ته دا پکار دی چې لکه عوامو ته لږ. بالکل جی زه به یوم دوه درو خبرو حق لرم چې تنقید وکړم په هغه چا چې په چا کې د تنقید ځای یو خو چې موږ چاته اوټ ورکوو نو آیا د هغوی نه موږ واپس تپوس کړی دی که هغه د هره سیاسي پارټۍ سره تعلق ساتي که هغه هر چا نه موږ اوټ ورکوو خو موږ هم چې د کومو سیاسو پارټیو سره تعلق ساتو نو موږ صرف د خپلو مفادو دپاره او د ذاتي د کارونو دپاره موږ د یوې سیاسي پارټۍ سره تعلق ساتو. هرګز موږ چېرته د عوامو او اجتماعي مسلې دپاره موږ د یوې پارټۍ سره تعلق ونه ساتو. بله خبره دا چې موږ ته پته مې چې په دې ټایم کې زما پارټي غلطه ده خو بیا هم موږ دومره ضد نیسلي دومره اناپرست یو چې پته یې راته چې دې ټایم کې زما د پارټي زما د لیډر غلطي ده خو بیا هم موږ د هغه دفاع کوو. نو هرګز عوام ډېر زیات تنګ دي. کاینلی په موجوده حالاتو کې یو سیاسي پارټي هم دا سپورټ کوی مو چې هغه د عوامو دشمنه وي. چې سم نشو ویلی داسې حالات شروع دي که نه چې بس غریب سړی به مخکې لاس کېږي هم به شاته لاس کېږي هم به پخله لاس کېږي. خلکو مخکې خلکو وایي چې عمران خان دی الله کوز کړي اوس خلک وایي چې د عالم د خطه کوز کړي که نه اوس دا دواګانې کوي چې عمران خان ووایي د لالا چې کوم دی په بشخالي چوک کې جنرال سټور دی کوم کې چې د خوراک څښاک څیزونه ملاویږي لالا څه ګڼې په دې 12 یا په دې میاشت نیمه کې ریټونه څومره غټ شو او عوامو کم کم مشکلات سره مخ دي. نو د ریټونو متعلق خو به تاسو ته ووایم چې سار مخکې خو به په میاشت کې ریټ بدلېدو اوس په منډ کې ریټ بدلېږي جی. اوس د مازدیګر د مونځ نه پس تاسو ته زه وایم په دې نیمه غنټه کې چې اواز اورو غوړي دونه ګران شو غوړي دونه ګران شو څوک وایي داسې دی څوک وایي هغه چې ګراني خو دومره ډېره ده چې د حد نه سیوا زموږ کاروبارونه هم تباه شو. ټول خلک چې څوک راځي صرف تپوس کې اسیس څوک اخلي نه جي چې څوک هم راشي د اسیس په څو دي د ریټ ورکو روان شي. نو ګراني ډېره زیاته ده چې خلکو به د دې حکومت نه تمه کوله خو څه وایو چې حکومت وجه ده د عمران خان وجه ده نواز شریف وجه ده دې کې موږ څه نشو ویلی چې خو ګراني ډېره زیاته ده چې خلک ډېر پریشانه دي جي. واقعي په دې ملک کې چې تر څو دا ګنده سیاست وي چې تر څو د مفادو او د ذات سیاست وي چې تر څو زمونږ واکدار زمونږ په اوټ باندې هغه ځای ته ځان رسوي او بیا مونږ پرېږدي چې تر څو ورسره زما د غریب احساس پیدا شوی نه وي دا غریب به خوري وال دا غریب به تر اخره پورې هغه ډغرې خوري چې تر څو هغه واکدار تپوس نه کړي. واقعي که په دې ملک کې چېرته روزګار وي که د دې ملک معیشت چېرته مضبوط وي که چېرته زمونږ زر مبادله ډېره زیاته مضبوطه وي نو پټرول په 210 بیا موږ ته هېڅ نه وو. خو افسوس چې یو خوا بېروزګاري ده او بل خوا مهنګایي ده. واکداران دا چې بس یې پیسې میسې بار ملکونو ته یې ویستې که دا پیسې سره چېرې په دې ملک یو دوی ګردش کولی دا ملک چېرته نه خرابېده لکه کومه پیسې چې په یو ځای کې ګردش کوي که نه په ملک کې دننه نو هغه نه خرابېده خو د هغې وجه دا چې دا پیسې چې کومې ټولې بار ته ووتې د هغه وجې نه ملک چې کوم دی زموږ ډېر زیات خوار شو او ټول زور چې کوم دی په غریبانانو باندې راغی. بس هسې مشر زمونږ میلمه دی خو خبره کې وزن شته چې زمونږ د دې سرمنې نه چې کومه روپۍ وځي هغه زمونږ واکداران د ملک نه بهر وړي او چې کله دلته د سیاست نه فارغ شي نو بیا هلته د آرام او د بس سویل نه غواړم چې هلته هغوی څنګه ژوند تېروي. پښتغول دی د هغه زاړه پروګرام دی د هغه دوی د 5 کالو دپاره IMF سره لیکل کړي او هغه لانجه چې ده نه هغه دې حکومت ته پاتې شوه چې پاتې شوه نو دا مهنګایي به خامخا تر ډېر وخته پورې کیدای شي بیا شپږ اتم میاشتې وشوي او بیا دا مهنګایي ختم شي. زیات ګراني خو ډېره زیاته ډېره مشکله شوه. دوی خو لانګ مارچ کوو او دوی خو چغې والي چې موږ به ارزاني راولو او د هغې نه ډېره ګراني شوه نو لحاظه موږ دپاره خو داسې کوشش وکړئ چې لږ ارزاني شي د غریب سړي ته پکې سریپلی میلو شي. روټۍ ګرانه ده چیني ګران دي غوړي ګران دي نو لکه څه خو پکې ارزان کړئ که نه. د خوراک څښاک څیزونه حکومت ته پکاري چې دا نه ګرانوي هغې د خوراک څښاک څیزونه ګران کړو که ته نور امپورټ څیزونه ګران کړي څه خبره نه ده خو چې په کوم شي باندې انسان جمدي هغه ګرانول نه دي پکار. نو لحاظه تاسو له درخواست دی چې کوم اعلی ورکړې نو دا ارزاني راولې څه چل وکړې څه طریقه وکړې نو تاسو له چل درځي حکومت تاسو چلولی شئ موږ له خو پته نشته چې حکومت څنګه چلیږي نو کوشش وکړئ مهرباني شي ډېره. زه خو یم چې درېیم کس پرې راشي
دا ټول ختم ځکه چې ښه نه دی چې بل لازم بس کار کوي بل لازم بل کار کوي اورې نو بس دا کافر شي چې دا یو دغه را نور پیران اوس تا په خاطر حکومت یو سره اوس لسو سره دی اوس سبا الیکشن روان دی دا زموږ د دې سرمنې نو بس چې الیکشن دا وخت دا باسي خو نه کي کم وخت چې عمران خان حکومت نو په هغه وخت خو دې خلکو چغې وایي او دغه د مولانا صاحب چې کم دی هغه به مروت و چې دا خو ډېره زیاته ګراني ده او نواز شریف دی وغیره دا به دغه ګروپ هم مروت او اوس چې کله عمران خان کوشوي دي نه بس خو دې هغې نه خو یو په ډبل باندې ګراني شوه مونږ ته خو واړو څه دغه میلو نه شو په دې دغه کې هېڅ حساب کتاب او الټا چې ګراني ده اصل لاله څه ګڼې دا قریب په آخر کوي 100 په 600 کې به سړی 6 بچي څنګه ساتي خبره دا ده چې اوس لکه اوس فرض کړئ یو مزدور دی هغه 600 مزدوري ده هغه نو هغه خو یقین مې نشي هغه خو بس دغه دې ته بیا غلا ته ډاکې ته دغه شنو ته بل څه شي نور خو څه نشي کېدی او د دې بیا څوک ذمہ دار دی د دې ذمہ دار خو بس دغه حکومت دغه حکومت چې کم دی هغه به ذمہواری بس اني ورکړه کو په دې ملک کې چتا غلط کارونه شروع شو کچته شو کې ډاکې شروع شوې نو د دې بدا متعلقه حکمرانان ذمہ داری ولې چې وای یو سوال دی چې یو غریب با شپږ بچي په 600 دیاړې کې څنګه ساتي هغه له کپڑا پیزار څنګه ور کوي هغه له یو 2 وخت روټي څنګه ور کوي هغه به ډاکټر له څنګه بوزي او هغه له قلم او کتاب څنګه ور کوي نو کسو کې ورکول شي ها دا شروع دی بیا زموږ حکمرانانو کې دا مراد تی پریدي دا اساسي دی پریدي زمونږ په دې ټیکسونو چې دوی له دا دومره غټ پروتوکول ملو شوی دی دا دی پریدي را دي شي په دیاړې باندې موږ ته گزارو کې زبا مخکې ما دا زماره عملګرو موږ پسې هغې په شانته ژوند به تېرو ډېره مننه ډېره ښکلې خبره چې عوام ټول مشکلات کې اچولي دي غریبانانو اوس که تنخوادار دي خو تنخواهواري ګزارې کېږي ولې قاجران مزدور کار دي او 500 600 700 روپۍ دیاړي مزدوري کوي که نه نو په هغې باندې هغه وړو والي که غوړي والي که چیپې والي که نه دا ماشومان به څنګه ساتي لکه ډېره ګرانه ده که نه وخت نه تېرېږي او هر سړی د پوزې ناویزان دی او بس سویلی نشي ډېره مننه لاله آباد اوسېد نه نه دې لپاره خو نو مو خو وی چې دا بار څه ارزان شي خو رسته هزار څه په بره روان دي بیګام په 180 روپۍ پټرول اچولو سار مې په 200 لس اچولې نو دا خو غریبي دی چې په هفته کې 2 پیرې ریټونه سیوا کوي غریب سړی به څه کوي په دیاړۍ کې به یو سړی لسه ته بچي څنګه ساتي ساتلی دوه هم پکې نشي ساتلی هر شی ګران دی ډاکټر ته لاړ شي لا تباهي ده که بازارونو ته لاړ شي سوداګانو لا تباهي ده هر شی ګران دی ما پرون تروړولې په 1550 روپۍ نو غریب سړی به په دې غریبۍ کې څنګه بچي ساتي ها هر شی ګران دی وړي ګران دی هر شی ګران دی بس الله دې رحم وکړي خورورا 1600 روپۍ ته بورې ورسېده خشاک من 900 روپۍ ته ورسېدو غوړو ګوتې بای 570 روپو ته ورسېده لکه هر شیز یو په 2 شو دلته داسې خلک راځي خدای شته د 3 روپو نور وسه نه لري موږ له پته راګېږي دلته موږ خرڅو روټۍ که نه لکه مخکې به څنګه اوس ګراني یو په 2 ده لکه مهرباني ابوبکر صاحب غریب خو ما چې څونه پورې نوم یو دغه کو غریب د غریب نه غریب تر کېږي او اشرفیه چې څونه پورې دي زمونږ هغه ټول چې نو امیر صاحب امیر تر کېږي د غریب بالکل سوچ نشته هر سړی چې راځي نو صرف او صرف د خپل ځان سوچ کوي د غریب سوچ نه کوي غریب دی وخت کې مکمل تباہ او برباد دی نو خو راغیونه تنګ هغه به صرف مسکالونه ورکولو عمران خان دی بل خو مکمل سوینګ ورکړی دی اورې ان شاء الله دا مهنګای شي نو دا غریب عوام ډېر زر چې کم دی سر کښېږدي بس مکه او دې مهنګای ته موږ ټینګې نه یو ځان له بیټ والو که بال والو که غوړي والو که چینی والو څه والو هېڅ هم پټرول خو چې کم دی پیدل ګرځو موټرسایکل مالته ودرولې دی پټرول میټرول دغه څو نه یو او الله په دې رحم وکړي زموږ په عمل باندې بس دغه دي نو ستاسو د سوال مطابق د غریب ژوند رس تر وضع په ښکته روان دی او د حکمرانانو عیاشۍ او د هغې لایف سټایل چې کوم دی نو په هغې کې چینجز نه راځي د هغې وجه چې کومه ده پر پالیسو غیر تسلسل دی پالیسۍ چې کومې راځي نو د مهنګایۍ یا د ایجوکیشن او یا د صحت او یا د انفراسټرکچر چې څونه دي نو هغه د غریبو په حق کې نه دي قوا نو زموږ معیشت په چې کوم دی نن دې حل ته نه رسېدو او
اوس ریسنټلی چې کم د مهنګایي د بم په عوامو باندې راپرېوتو د دې نه زیات تر متاثره چې کم دی نو غریب خلک شو دغه حالت دي عمل چې ډېر خراب دي او بس امپورټډ حکومت چې کم دی نو دا ردي د چلولو کار نه دی او مهنګایي ډېره زیاته راغله